ګرانو کتونکو ته یې وینئ چې دا د باب زیارت روډ دی چې بالکل له خطرې ډک دی او اوس را روان ژمی دی چې پر دې ځای باندې واوره وسوه نو انشاءالله تعالی دا لار به بنده وي او دلته به چې واوره وسي نو دلته به یخیان وي. دا یې وینئ چې دا د باب زیارت روډ دی د تنګي سربرا تنګي په خوله کې چې روډ بالکل پر نیمې باندې نشته دا د ټوکرې نړېدلې دي. تاسو یې وینئ چې دا بالکل د حادثې ښکار کېدلی شي. په دې باندې د مسافرو ویګنان ځي، په دې باندې لوډ لاریانې ځي او دا دونې له خطرې ډک دی چې که چیرې دلته را روان ژمی دی، که چیرې دلته د واوره وسوه نو دا لار به مکمل طور بنده وي، نو دا اکثره ګاډیانې به د حادثې شکار وي. له حکومت څخه موږ دا خواست لرو چې زر تر زره د دې غم وخوري، له حادثو څخه دا خلک بچاو شي او دا روډ برابر کړي. پر دې لار باندې منسټر هم ترجي، پر دې لار باندې ضلعي افسران هم ترجي، پر دې لار باندې د لوډ ګاډیانې ترجي. نو موږ دا خواست کوو له حکومت څخه چې زر تر زره موږ دغه روډ را جوړ کړو. نو ګرانو کتونکو ته یې وینئ چې دغه روډ بالکل ختم دی او ته یې وینئ چې همیشه پر دا روډو باندې اکسیډنټان کېږي. دونې جدید دور کې دا خلک بیخي ډېر سپیډ وایي. نو که چیرې خدا نخواسته پر دې ځای باندې یو اکسیډنټ وسو، یو سړی کې زخمی سو یا یو سړی کې مړ سو نو د دې ذمهواره بیا څوک دي؟ ګرانو کتونکو ته یې وینئ چې دا دویم موړ دی چې دا هم ګرد خراب دی، پر دې باندې لوډ ګاډیانې ځي. دا به ځای خلک ډېر سپیډان وایي پر دا ځای باندې، که موټران دي که ګاډۍ دي، اوورټیک خلک پر کوي. که په اوورټیک کې څوک وراله نو دا ظاهره خبره ده چې دا به د حادثې شکار شي. ګرانو کتونکو ته یې وینئ چې دا بالکل دا روډ بالکل ختم دی، مخامخ عدالت دی چې دلته خلک ډېر ځي راځي. نو خدای د نه کوي چې پر دا ځای باندې د یو چا اکسیډنټ وسي. اوس ګوره دا موټرسایکل والا را روان دی، درې بالکل ځای نشته، په شپه کې چې سړی راسي بالکل و دا ګړنګ ته لوږي. ګرانو کتونکو زما چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او فالو یې کړئ. په فیسبوک باندې زما چینل دی د ګل ځوانانو په نامه باندې دا در سره فالو کړئ. نور وخت نه اخلم، کور مو ودان، ژوند مو